او دای تفصیل دی. کرامت د ولی په اختیار کې د دام زمونږ د اهل سنتو عمدہ موقف دی او کما غرض چې مجلس شوی دی د مناظرې په شکل باندې چې یو جانب وی کرامت د ولی په اختیار کې دی او بل جانب وی کرامت د ولی په اختیار کې نه دی. کم جانب چې وی کرامت د ولی په اختیار کې دی دام د اهل دیابینو ترجمان دی. کم جانب چې وی کرامت د ولی په اختیار کې نه دی دام د اهل دیابینو ترجمان دی. کم جانب چې وی کرامت د ولی په اختیار کې دی دی چې کم حواله جات پیش کړي هم د خپل اکابرینو او د اهل دیابینو د کتابونو حواله پیش کړي او بل جانب چې وی کرامت دا د ولی په اختیار کې نه دی دیم د خپل اکابرینو د کتابونو حواله جات پیش کړي. کم جانب چې وی کرامت د ولی په اختیار کې دی او د خپل اکابرینو د کتابونو حواله او کتابونه پیش کړي په دغه کتاب باندې تقریر د مغفور الله بابا جی په د مفتی فرید سے تقریزی په د ډاکټر شیر علی شاه سے تقریر وی. کم جانب چې وی چې کرامت د ولی په اختیار کې نه دی دی چې کم د خپل اکابرینو د اهل دیابینو د کتابونو حواله پیش کړي او دا ثابتې چې کرامت د ولی په اختیار کې نه دی. په دغه کتاب باندې تقریر او دستخط به د مفتی فرید سے دی. په دغه کتاب باندې چې وی کرامت د ولی په اختیار کې نه دی په دغه کتاب باندې دستخط او تقریر دا د ډاکټر شیر علی شاه سے بھی د مغفور الله بابا جی سے بھی. هغه زموږ استاد محترم سے به یو خبره کوله وی دی بعض کسانو نه چې تاسو کې چې تاسو عقیده ده نو غیب درته وی چې کم ځای کې یاده چې مونږ خو چې کم ځای کې یو زمونږ مغه کې دی په دې خلکو دغه رنګ چړاو دی چې څوک ولا څنګه راځي په کوم موضوع باندې کتاب لیکلی وي ومغه موضوع د غیتم دستخط کوي ومکه موضوع د وغا د هغه مسلې خلاف کتاب لیکلی وي غیتم دستخط او تقریر وته لیکي او دا صرف په دې مسله کې نه چې کرامت د ولی په اختیار کې د تم دستخط کوي د تم ټیک کوي بلکې راځي کرامت د ولی په اختیار کې نه د تم دستخط او تقریر وته لیکي. اکثر او بیشتر مسلې داسې د زموږ د نظر نتیری فتاوا رشیدیه ما سره یو کتاب دی رشید احمد گنگوی هغه کې لیکلي وي کوم انسان چې د صحابه د تکفیر کوي وای دا په خپل عقیده باندې د اهل سنت و جماعت د عقیده نه خارج نه دي. د دې بل کتاب دی آپ کے مسائل کا حل د یوسف لدیانوی او یک څوک د صحابه د تکفیر کوي دا کس د اهل سنت و جماعت د عقیده نه خارج دي. یو ځکه وای چې څوک د صحابه د تکفیر کوي دا د اهل سنت د عقیده نه خارج نه دی بل ځکه خارج دی. دغه رنګ ډېر مسائل داسې دي چې د دې پکې دوه قسم راځي. دغه رنګ دا کرامت اختیاري او غیر اختیاري کوم داسې ده. یو غوانم کتاب د دیوبند پښتي او وایي چې کرامت د ولی په اختیار کې دی د دې د شيوخ باغې باندې د سات او تقاریز دي. بل جانب وایي چې کرامت د ولی په اختیار کې نه دی دغه شيوخ د سات په دغه کتاب باندې په دغه کتاب باندې د خپل تقریزات لیکلي. عجیب انصاف دی. جانب چې وی کرامت د ولی په اختیار کې نه دی دی وی کم یو کس وی چې کرامت د ولی په اختیار کې دی دا سړی مشرک دی. نوز دا کم ستاسو د شيوخو چې په دغه کتاب باندې تقریز لیکلي او د سخته پکړې چې کرامت د ولی په اختیار کې دی آیا دا مشرکین دي کې نه دي او په دې باندې بکله دا فتوا تاسو لاګو کوي یا چې دا کم جانب در سره ناس کوم دی وی کرامت د ولی په اختیار کې دی د علماء دیوبند کتابونه ته پیش کړي د نظریه دا چې کرامت د ولی په اختیار کې دی مستاق بنیز اوس دی مشرک ته په د باندې بکله ته د شرک فتوا لګي او آیا مشرک پس بیا مونږ کیږي او کنه کیږي دا سیاسي اختلاف نه دی چې ته یو کس ته په یو کتاب باندې مشرک وینې د پس مونږ کیږي علل اعلان ولنه وی چې دا کې د شرکیه ده د دې مسئلې نه اجتناب پکار دی اجتناب ته ضروری دی بیا دا څه کس پس مونږ کیږي کنه کیږي
دا ښکاره خبره د مشرکینو پسې د مسلمانانو مونږ نه کېږي او داسې سیاسي اختلاف هم نه دی چې ستا هغه لیډر دی او زما دا خو د عقیدوي اختلاف دی اصولي اختلاف دی او بیا په دې کې د کرامت په باب کې خو زمونږ د اهل سنت هم دغه نظریه ده په تاسو وګورئ دغه مجلس ته یو طرف نه صرف د اهل دیابینو د کتابونو حوالې پیش کېږي بل جانب د علماء دیوبند د کتابونو حوالې پیش کړي خو ورسره د اسلافو د متکلمینو محدثینو صوفیو مفسرینو حوالې پیش کېږي د دې نه دا پته لګي چې دا مسئله صرف دی پکې د اختلاف جوړ کړي که متکلمین دي که صوفیه دي که مفسرین دي څومره پخواني کتابونه چې دی هغې کې دا مسئله کې د چې اختلاف نشته چې کرامت د ولی په اختیار کې دی او که نه دي دقه زمونږ د اهل سنتو نظریه هم ده چې کرامت د ولی په اختیار کې دی او مستقل کتابونه په دې موضوع باندې زمونږ مشرانو زمونږ اسلافو په دې باندې لیکلي او رب عزوجلال دې مونږ او تاسو د اهل سنتو د خپلو اسلافو په نقش قدم باندې تر اخره پورې مونږ او تاسو د استقامت